بیا غي سره الکتریک ریکارډینګ او دغه आवाज مخکې لړ شي اشاره پاتې بل ساتي درو بل ځبل ځلای شدان سره ایکسل به باغی ایکسل آپشن یې سره فنکشن یې پروفینګ ټولز تر راشه پسې مو سره دی فلیګ ریپیټډ ورډز مطلب دا دی کنه لکه اوس لیکم سي فار ایگزامپل هلو and hello بس نو ګوره ریپیټ ورډ ماته فلیګ مطلب دی ته خو دې ځان ولا فلیګ نو او غلط ہے مطلب دا کریکٹ نه دی نه جنډي ته یو دا بیرق دا اوکے کدي سينه and then بیرا شډل د کیو ګوره ورډ آپشنز تا and then go to proofing tools اټیک مارک یې سينه ان کا اتوماتیکلی سی بیرته کی فلیګ دی راته ورډ آپشنز تراشه بل دی proofing tools کې enforce accented uppercase in French ماته پته نشته غړي دا I don't know about French suggest from main dictionary only ګوره مو سره په دې مایکروسافټ ورډ کې یو ډکشنری ده چاته اصل کې موږ څه ویل شو تزارس او دی چې ماته د مین ډکشنری نه اصل کې جوړه وراته خو زه وته چې وایي زه یو خپل ډکشنری جوړ کړم او پای کې بس ورډز اډ کوم زه براشم ګوره دې ته ورډ options and then proofing tool تراشه this one custom dictionary ترون به راشه new تراشه دي ځکه اوسه ته my custom dictionary ٹھیک ہے ما دا وسه او دا مې دې زنه دا ټیک مارک ختم کو دا مې یس کو دا بل مې ډیفالت کو دا مې اوکے کړي زنه ګوره دې کې ما یو سو ورډز واغشتم زه کوم سه فار ایگزامپل بخت ریاض اینڈ ټو اچھا ستان بور کوم سینوم دې فهیم الله سے فار ایگزامپل this is هیرو تاسو نوم دې هیرو خوشحال او ظفر حسن صديق صديق سیکنڈ دا بندر سو سپیلنگ دی اس ای ڈبل ڈی براډ ها نو دې داس کرو چې دا 8 کې انسر 8 ډکشنری 8 ډکشنری 8 ډکشنری this is دا د بیان غلطی 8 ډکشنری 8 ډکشنری او ځکه چې موږ جوړ کړی دا ترا شډیر سکرولینګ غلط کوي یو منټ ها ګور ډیر دلته ما تاسو ته ورکړ دا 8 په ځان سره 8 ډکشنری say for example فهیم پیژنې یار نه Oh. Say for example add to dictionary वगैरह Allah is dictionary सही है दम add हो जाता है then cause next time da कोम ना ज़दर कोम say for example ज़दर कोम चे फहीम न बे गलती माता या ज़ SADDDIQ सदी न बे गलती क्या ना say for example this is न बे गलती मुझे रास्ते वाले जमा सा dictionary की add दिया सकते हुक्म dictionary की मासर add दी custom dictionary की cause टाइम चे ना دا ما ډیلیټ کړی ځنه اصل کې پروفینګ ترالم دي ځکه کسٹم ډکشنری تا او دا ما ډیلیټ کړی راځي ریموو مې کړی ځکه زه ته چې ما ته کسٹم ډکشنری صرف نمونه راته راکاو سجست فرام مین ډکشنری مین ډکشنری زموږ اصل کې هغه ډکشنری دا کم چې مازر کوم وخت دي ځنه اصل کې this is wrong say فهیم this is وګوره مین ډکشنری کې بتاته وي چې آیا مین ډکشنری دیګه د لپاره څه شته او د فهیم په ځای فادر ورکا یا فاطوم ورکا یا فیٹ هډ وته ورکا یا فیم دا د مین ډکشنری ته سرچ کړو درې کړو دا کار مین ډکشنری کې سرچ کولای شو بل ډکشنری پر جوړول مین ډکشنری موږ از دې لپاره listen مین ډکشنری اصل کې تاسو راکړه چرته دوه ډکشنریز کې نه اصل کې مطلب مې داو که تاسو سره دوه ډکشنریز وي کنه یو کسٹم ډکشنری یو ډبل ډکشنری کته وای چې صرف ما سره د دې سجست فرام مین ډکشنری کوم چې د مایکروسافټ ورډ دا غنه ماته سیشن راته راکوا او دا غنه ماته سیشن او کو چې دا ټیک مارک لري کړي سو ډېر کتاب بل ډکشنری جوړ کړی دا غیر بتاله مین هغه دا غیر ورډز بتا نه درکې سکي اټ کان بی اوس د زمون کوی پښتو ډکشنری به تاسو تعالی له بتراولې او دا غیر لپاره یو خبره بلم ده چې سافټ نه ته به یو اس کیبورډ پسې عربي کیبورډ باندې راولې او بل دام دا چې ته به دې ځکه ډیر تاسو سره سیټ لینګویج کیو کنه سیټ لینګویج کوم ځای کیو هغه سیټ لینګویج ربطه عربي کوم سیټ لینګویج کې علي به تاسو ته راځي سره otherwise you can't نشه کولای دا غنه بغیر تاسو دا سمغه خپل ډکشنری جوړوي شي you can do my own dictionary لکه edit word list دې کې څه شته وي زیکس پکې ټایپ کړی دا څه مطلب زیکس سماله څه پرابلم نه راکې راته کنه
ګوره که زه لیکم زیکس دې ځای کې زیکس this is ٹھیک ہے نا زیکس په خپل به ټیپ کې ماته که چې اګنور وانس بس ختم ځکه تل ما سره زیکس ونه ٹھیک ہے نا او در کوم سے فار ایگزامپل زیکس سٹور سمال دغه څه ډیټ کومه کړه ځه وګوره یو ورډ پکې زیات کوم دي ځکه نه لکه زه کوم چې حامد ماته غلط کنه رائټ کلیک اینڈ دس ایڈ ټو دس ډکشنری اوس د دې ډکشنری څخه خبره کوم کوم ډکشنری مین ډکشنری اصل کې کو زه دلته کې داس کار کوم چې ورډ آپشن تراشم دي زه نه او پروفینګ تراشم دي ځکه او ته چې ماته ایډیټ ورډ لیست راکې ماته سیټ کړی اصل کې ډیر حامد مطلب دا دی که زه حامد مین ډکشنری کې زه هر ځای کې لیکم کو زه لیکم چې حامد څه نو دی ودا حامد زما له چا نه راکې اصل کې ډیر همیش حمید دیز وغیرہ وغیرہ نه ټیک پې اخو بیا په خپل ټیک دی تاسو نه جبل اے ور جبل دا آپشن یو ٹھیک ہے یو دا ښه مطلب امزا خالص نو ماته اتوماتیکلی راته راکې اٹ ول بی کسٹم ډکشنری چینج ډیفالت یا دا لیست دې ډیلیټ آل ختم ټول به ډیلیټ کا سکتے اوس په حامد غلطی تا ته رسي ولی حامد زمون د لیست ختم شو حامد is vanished ختم شو ډیر رسي حماده حامد حاسد حمد humid دا د سرچ ته بچک what options then go to proofing tools then go to custom dictionary change default لکه زه یو نیو ډکشنری ما اډ کړم دا سیف فار ایگزامپل دا مې سیف کړم سره دا راته ډیفالت کا نو ګور هغه راته اتوماتیکلی ډیفالت کړه مطلب د دې نه بوس ما سره کار کوي او که زه مین ډکشنری ډیفالت کوم مطلب دا چې مین ډکشنری ما سره نو نیو ډکشنری خو تاسو نیو ډکشنری اډ کوي نه لکه زه په ډیسکټاپ باندې ډکشنری کو زر کوم چې مای ډکشنری ٹھیک ہے نا مای ډکشنری په ډیسکټاپ میں اډ کړ تاسو وګورئ پای کې دا ورډز تاسو سره موجود دي سره کلیئر زبردست کم دیزنه ډیر دا به ریموو کم او دا بل دا وس کم دیزنه دا به ډیفالت کوم سره ځکه ماته ډیفالت پکار دی کنه او د ډیفالت مطلب مو سرداري چې هر سماس رمته ځای کې سټور کیږي لکه زه کوم چې حامد سجاد فهیم دغه سه so just right click and then add say add to dictionary دا ډکشنری تاسو اصل کې موجودي موږ دا څه کولی شو چې په نوٹ پیډ کې د دنیا ورځولي کوه غوډه تراوي او دل تراوستي شو دی اصل وې تراولم ګورل ترا شډیر کلوز کدا ګورا په ډیسکټاپ تاسو ما نوٹ پیډ فایل دی کنه خو ایکسټنشن باغې سره ورکوي ډاٹ ډیک او فایل اب چې کوم تاسو پکې اگر کوم سه فار ایگزامپل دې ځل کوم جمال زبال بار خو اډ نشم کولای ته کنه چې رائټ په کلیک کوم او اډ تبر اعظم رائټ په کوم اډ تبر اعظم دې نه بس اډ شي نه سه واحد کمال دغه سه بس ختم شي دا به تاسو موجود دي اصل کې یس خو اگر چې عام نوٹ پیډ یو فایل سٹور کې کنه نو کته چې ا دغه سي ا بي سي ایکس واي زی دغه سي کدا سیف کې ډیر په ډیسکټاپ باندې نو تور کې abc.deck پور کې اصل کې ځکه دا ماسه ډکشنری فایل this is my dictionary file نو مطلب دی as dictionary سره دا سٹور ٹھیک ہے نا نو دا ډیر اصل کې دا ډکشنری نه دا تام څه دونه خاص ډکشنری سره نه اصل کې ډیر سیدا د پرمننٹ رزلټ لدر کی خود وی دا ډکشنری بس ایز ا نوٹ پیډ ټایپ کې نوٹ پیډ بس یو ډکشنری بیسی اصل کې ډیر کته ډبل جن راولې نه نو براوز تراشي دې ځکه ډیر او په ډیسکټاپ باندې تاسو سره ولې موږ ډکشنری ته سیو نه فایل پاث براوز کاش دا خپل راکی go to browse what options proofing tools custom dictionary all languages tick the browse and then zabator come say for example so abc.deck that is an open kar do the folder edited is not accessible the folder may be located on an available location मतलब چې کوم ځای کې تل د ډکشنری سیف کې کنه لکه ما دا نیو ډکشنری سیف کړه یو پروف کوم ځای کې پروت دی administrator application C document setting application data you proof के बता डेट तब तक सरप होती जब करम दलते कड़े हां गोरे खान अलता गोरे डेर मुसरा C drive documents and setting
documents and setting, then go to administrator, then go to application data, then you Microsoft, then you prove. All these practice. So just come on here, go to Word options, then go to proofing tools, custom dictionary, then browse, then go to my computer, C drive, documents and setting, administrator, application data, Microsoft, Microsoft, and then you proof. So all the location protect with a password or the file name contains a or business names. Leave it. بس طريقة وانا كويس سبسيديكي من ده بال ديشنري اللي روت اللي هو خاصة اللي يصير بالخلا شيء پختو چا سرشتہ have you ما سره خدای بډیر هغه ورډز تعالی درکې لکه دا څه تاسو نشئ کولای چې اوس دلته کې ته په پښتو کې احمد ولي کې سي فور ایگزامپل احمد او هغه تعالی ټکی اصل کړی دی خو اصل نشئ کولای دی بتاس نه غلطی چرته نیول شي دی خو نه کیږي بس دی په یونیکو دا صرف هغه ډیکشنری ټریټ کولی شي چې کوم تاسو سره سمپل لګي تا خپل جوړ کړی کزوس مطلب یو لغات لیکم دا پاسه کلیو کمانډ مینینګ راکې نه نه ټکی به صرف دلا ها لکه دا سکول شي لکه ځکه کوم چې فور ایگزامپل سه مولک دې کې فهیم الله سه فور ایگزامپل دا سکول شي مثلا کړی this is that's condition you sir لکه زما دا سکور کوم چې دا وز add to auto correct په کوم مثلا کړی add to dictionary بلکې نو تراشه word options تا ګورې ښا custom dictionary add to auto correct دې کې وګورئ شته نه auto correct no دا څنګه دې کلیک کړئ moment add to dictionary no add to dictionary right click azorkum say for example fahimullah is daima shuroko right click no azorkum say for example no hellos w motor dos auto correct kare idhar ki kam alta ke ahui sarina Microsoft Word 2003 के तो आम वर्ड ओम ऑटो करेक्ट सब देख रहे लको जरूरी कम करा जो कलम सो हेलोस लिखी नो दे चरतरा वाला हेलो सर नो सो जरूरी कम सो हेलोस w स्पेस वर्क का w बता दो हदास होगा कचरे ऑटो करेक्ट दिस एंड इसके दिस एंड ऑटो करेक्ट तलाश जस्ट गो टू ऑटो करेक्ट ऑप्शंस लको जरूरी कम से फॉर एग्जांपल फहीमुल्लाह दा सोकदा से लिखी ना फहीम सोक या जो एस आई लका जमा आदत जोड़ शवे देखे ना सिद्दीक मादा से लिखो नो माते एस ई डबल डी आई क्यू लिखा से लकड़े को चरिता सरा दासी नो दाम ऑटो करेक्ट मा सरा because एस आई डबल डी आई क्यू लिखम को स्पेसियम नो माते एस ई डबल डी आई क्यू but it is not added in the dictionary so you have to add as well also मा सरा ऑटो करेक्ट राजी असल कड़े लगता सब ऐड टू डिक्शनरी का मसल कड़े गलती हाँ बिल्कुल और चिकलम से एस आई डबल डी आई क्यू लिखम दिसे कि स्पेस रमा तसरा के एस ई डबल डी आई क्यू पता है कि लंबी चौड़ी कहानी जमाती है तो नहीं भाई और जगह पर जाते हैं करियर पता है कि सदी कोई भी मुतदा खत्म कर हाँ फ्रेंच मूड्स ना ट्रेडिशनल फ्रेंच को तासो लैंग्वेज बांधे पेगन जो मैंने पेगम ये जो ट्रेडिशनल न्यू स्पेलिंग मेथड्स तासो लदर के आ जाओ चोट चेक स्पेलिंग एज यू टाइप खुदा चेक स्पेलिंग एज यू टाइप द पारा बता सुदा दो चिकुना खामखा ऑफ का वेडिया रसल की चेक स्पेलिंग एज यू टाइप मतलब दा दे चे लका जरकम चे हेलो सिंगमा दाव कर सकते दा स्पेलिंग गलत है मासा बट कुछ रिजर्व्ड ऑप्शन तराश के से ना ऑडियो द प्रूफिंग के दा टिक मार्क मा देसन ऑफ को बता मासा से की स्पेलिंग माते न चुकी है इसकम की आगा से की जरकम से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर दिस is wrong basically गलत है मासर में कंप्यूटर दिस इज रॉन्ग और एक चरे अलते के मुदास करू को वर्ड ऑप्शन तराश प्रूफिंग टूल्स था एंड देन से चेक स्पेलिंग द टिक मार्क दिस एन अनक्लियर सो ऑटोमेटिकली मात वे गलत क्यों मात वे देख रहा कही बल्कि ऑटो करेक्ट नाम ते कोलिश जस्ट यू हैव टू राइट टू कंप्यूटर ऑटो करेक्ट सकार के लिए बिकॉज़ सी ओ डबल एम पी यू अखबार अवले जने चूज को जब जे दमासर ऑटोमेटिकली द चेंज ही असल के लिए गोरे हाँ तो चले दास कर कुम सी ओ डबल एम पी यू टी आर सुपली की चकला स्पेस और कुम ऑटोमेटिकली बात की
او बताते یو ځل ټیک کوي اصل کې لکه یو ځل د ټیک کدي زینا سه فار ایگزامپل تا هلوس کې یا وات ایور دی هلوس دا دی اپلای کو او په بیا زه هلوس لیکم نو بیا ما سره دا مشکل لازم اصل کې پکای چې بیا د اتوماتیکلی ما دا ټیک کوي زه په دې کې سو کم ډیر کچره زه هلوس دا ټایپ لیکم نه ما ته اټو کریکټ کې ستر والا اصل کې ډیر دا بس یو هلوس دا سره تر والا سو کوړه هلوس سو هلوس this is ورکه اتوماتیکلی هغه ته بیسیکلی یا بس سپیس خو اتوماتیکلی به کنورټ کیږي دی پروفینګ ټول تراشه بس کنټیکسچوال د کنټیکسچوال دی which the use contextual spelling دی د پاره تاسو چې کوم دی 1 ګیگا نکم رینج وی دا کمانډ بتا سره کار نه کی دا سره امداد دی وی خو غره وته ډیر it shows by the Microsoft Word زنه هم ډیر ښه ته وګوره ډیر لاندې راشه وګوره یې سویل ته کې دا use contextual دا دی وګوره ښه دا دی for example if you select the use contextual spelling which is regarding this ګوره دا ښه وګوره look this way چوپ کر نوٹ کې وګوره ډیر after you install Microsoft Office use contextual spelling چې was declared by default user 1 gigabyte 1 GB RAM او contextual this way you could say تاسو را داسې قسم یو سنټنس یې سره کړی دا اګه دی په خپل एग्जांपल تار درکړی دی نه copy it and paste there زه ګورم ترازم کنه لکه I'll see you there دا جمله غلط ده ما سره کنه this is wrong لکه څنګه تاسو ورځ الته ګورم نه الته تاسو سره there داسې پکار دی نه نو دی وی چې کله تاسو را I'll see you there تاسو یې کړی اب تعالی وی داسې هایلایټ پیج ودای په ځای بسودي کاسه کړی there بولی داسې دی په خپل درکې but we are 3 کې دا کمانډ نشته میسود 2003 کې دا کنټیکسټ ویل دی ما سره 500 بار دی او خنده ده او کنټیکسچوال اصل کې ته وایم چې تعالی انټرنل ایررز تعالی د چې هغه لکه تاسو په وینه سره کړی لکه وګوره د کې ما سره سپیلینګ هم ټیک دی کنه سپیلینګ هم ټیک دی لکه اوس کو زه ټی ایچ ای آر لیکم نه سپیلینګ خو ټیک دی آل سی یو دی پروننسیشن هم صحیح دی خو کوډه تاسو دا قسم یو problematic problem so you can solve by this method خدا سره دا پر 1 GB RAM سره you require 1 GB RAM بل دې سره mark grammar errors as you type نو grammar error خو بډې تعالی خامخا درکې لکه say for example I has a problem ٹھیک ہے نا دلته راشه ډېر word options ٹھیک ہے نا دلته کدا ټیک مارز ختم کم دي زنه نو بیا دا آپشن ماته راځي good word options and then proofing tools ټیک مارک واپس ان کا واپس پتا در کہ I has a problem but we have to be I have a problem tick mark this one word spelling and grammar check it check grammar with spelling ګوره کزل تک یو سوري کم say for example problem وصل ته غلط FC1 وخت دي ځکه FC7 بعد spelling grammar is complete او هغه ما سره غلط دي اصل نو وخت تاسو دا مشکل کېږي تبع FC1 وخی او ډیر تاسو بس spelling and grammar کار نه کوي spelling grammar مو سره کم ځای کې ریویو spelling grammar وګوره دا کلیک کړئ ځان ډیر ته تاسو یې اصل کې ته یو ها نو وړ اپشن ته براش ډیر او وړ اپشن کې پروفینګ کې بسو کړی چیک spelling grammar دا اوکے کړی دي ځنه اتوماتیکلی بیا F7 وخا دا وی چې I have تا ته کار دی have او چینج به دي ځنه وخی بس اتوماتیکلی بس چې تاسو سره چینج به کېدل اصل کړی بل مسر داسم کې دي شي او بس اپشن تراشه دا یو بل اپشن چې وی شو readability statistics readability statistics کوئی معاشیات تا readability چې کله یو کس ریډ کله کسه فار ایگزامپل تعالی صدیق جو پیج درکم او ځین چې پدې کې ماته ټول ایررز کاونټ کا اولاد ته لیکل چې دونه پکې ګرامټیکل ایررز دي دونه پکې دا ایررز دي وغیرہ وغیرہ دا ختم غسی ویل شو readability statistics وته ویل شو اثر کړي نو ګر readability statistics په اړه استعمالي کړي وګورئ ها نن زه پاکستان ته روانم خو زما ته بجې بل کلاس تیر شه بل وګورئ سید مسره لکه زویم چې अगड़म बगड़म चकड़म ऐसे कॉलेक्टिव कंप्यूटर दिस इज कीबोर्ड से माउस ठीक है ना
कमिंग गुल कौन ये चल छोड़ अच्छा कल ज व्हाट ऑप्शन तराशन ना although the proofing tools ke da shuru degree stress ke da check an ka da me okay ke bhai jan de na go to review or the spelling check ka gore kha yo is change ka da se change ka akhir ke bata le yo result le der ki da se change full change कर सकते that's your the word 6 दोनों कैरेक्टर में तारा टिकल वगैरह वगैरह और दोनों परसेंटेज ता पैसिव सेंटेंस हमारा सबमिट था ना तो दागी बारे के तले दाखल डिबिलिटी स्टैटिस्टिक दर दर को चरे प्रूफिंग तराशे और डेर दाखल टिक मार्क दे जना खत्म को दादे ओके क्लियर उसको को रेडी करते से एक अंडू ज टू अंडू में कर दे जना और वापस स्पेलिंग ग्रामर तला हम चेंज डिबिलिटी स्टैटिस्टिक बता ला गले पर हम सर्च करी सुमर लोग ने तसर उस राइटिंग दुनिया कमाल राइटिंग स्किल आई डोंट नो राइटिंग स्किल ग्रामर ओनली ताला चिकम को राइटिंग एंड स्टाइल ताला चिकम से किदा राइटिंग स्टाइल इज दी बिकॉज़ यो अमेरिकन स्टाइल इज द राइटिंग मुख्तलिफ लकम सर गोरा ड्राफ्ट ना बिकॉज़ द अमेरिकन दे ड्राफ्ट यो कसमाते में सोडा सांदे वाला सांदे मुने हुसन मुने विस्ता ड्राफ्ट दिस इज ड्राफ्ट बदा ब्रिटिश दा सर क्लियर द अमेरिकन दे और दा ड्राफ्ट में सरसले असर क्लियर ब्रिटिश ना गलत द स्टाइल्स दे असर क्लियर खैर لكن دا लिखलिकी की ड्राफ्ट كده से और अल्ट लिखलिकी शक और ड्राफ्ट आई तो डाउट हुई ड्राफ्ट ना دا सदा चटल लविस दा बिल्कुल ड्राफ्ट है अबी नो अबे ना अबी व्हाट डू यू मीन अबे मैं तो दादी को कहते हैं मदद से अच्छा जब चुप कर बिया रीचेकिंग कचरे देख चेक में अपना कहीं ना ताला ग्रामर एमर ने चेक किनो बस पदी रीचेक बाद ने क्लिक का और जो सी बस अब रीचेक की दिया सर इफ यू हैव इन ताला स्पेलिंग ग्रामर ने चेक किनो रीचेक डॉक्यूमेंट the writing style the like capitalization fragments and run ones misused words negation noun phrases passive and plurals go raha like that scene say for example grammar why problem go raha ये तो भी fragment कहते f7 go f7 ना मा तो भी fragment मतलब दादी भी ताला दे सके फुल स्टॉप न दे बकार मतलब दे सके ताला फुल स्टॉप अगर कम से फॉर एग्जांपल जिया इंस्टीट्यूट इंटर का माधवी दल तसवी f7 राश हां वाया पागल जिमा चेंज का ओवरी फ्रैगमेंट कंसीडर रिवीजन हां दैट्स डॉट नहीं पका इट्स जस्ट ओवर ऑटोमेटिकली दस खत्म शगैर भाईजान दा टाइटल दे दैट जुमला सेंटेंस ना दे आओ लका फ्रैगमेंट ना दे फ्रैगमेंट ना फ्रैगमेंट असल के देर चकलम को टाइटल चलता और कहू कना तो अल तक इज डॉट फुल स्टॉप चरम निशम लगो ऐसे के दाय द परम गोदा मैकेनिज्म नो दा राइटिंग स्टाइल इज दी अच्छा बैदा सिमुगा hide spelling errors this document only in hide grammar दासो गोरा दुनिया पैसिव सेंटेंस दी पे क्या सर क्लियर गोरा सोना पैसिव पंक्चुएशन स्टैटिस्टिक्स सजेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ड्राफ्टिंग द पर डेर इंपॉर्टेंट है सर क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सही तरीके से फॉलो की यो सो दास दी चिमुंग स्टूडेंट्स दा एग्जांपल कुछ ऑफ कोर्स ग्रामर एंड राइटिंग स्टाइल बा असर करे कल तासो राइटिंग कवे के ना लाइक बता सर दा गलती लाजिम यू हैव टू नो दिस थिंग्स वाला परता सुमु सर इंग्लिश लैंग्वेज के राइटिंग क्लास अल तला द जॉइन के खंडे सब कर हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली गोरा कसदा चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर दा सेलेक्ट दा टिक मार्क लगे कोमा या चेक मैं ग्रामर एरर्स दा टिक मार्क कोमा तो डेर मतलब दा जी दास द टूल पेज में तो पारा दे असल के परमानेंट आओ दास तात आइंदा सोने पेज उन रवानी तो दागे द खत्म द पारा अल त बता सर सिकीगी स्पेलिंग एंड ग्रामर बने जिकी लाइक से फॉर एग्जांपल दीस थिंग्स बाहर पेज के
او کو ډیر موږ داس کارو کو چې زه ور اپشن تراشم نه دي ځکه او پروفینګ ټولز کې دین کم ټو پروفینګ ټولز اند دین ګور دا ټیک مارک آن کا مطلب دا ټول د لپاره آن شو اصل کلیئر اس کو ته غلط لیکي ته دا غلط ته تاسو را I am bought 3 cars. So al dasuka ignore grammar mistake ته اصل کلیئر passive voice I am bought اول دا سکریش کنه passive نشي دي if I'm given تاسو دا کته دي کنه ها F7 موجوده زدر زم ان شاء الله هم کبه ټایم پورا دی کېره رخصه ختمه مینه دا حضرت بي if I'm given I'll do bad ډېر دا ګور غلطی نه دی دا passive sentence کې مسره اثر کړی ځکه شي I'll do badly وګوره دا contextual دی enter I'll do bad na I'll the contextual تراشه یومن proofing contextual تو ګوره اوکې کا نو دا context I'll do badly وګوره this is correct sentence if I'm given کو چرتا ما تراکو دا passive sentence ته اثر کړی لکه say for example I'm bought تاسو ته مو لیکل I'm bought a car that was or which was seriously that was very expensive which was نشیدات لکه دا informal د کوریان سره کوم یو ته شي non restrictive adjective class اچھا بیا جاؤ passive voice کې ما سره نو ډیر اصل کې دا passive voice ته چا درکو د تعالی د writing class نه ګور درکا اصل کې it's given by the writing class یا دینه درکا اصل کې اصل سوال ته کې ګور دا passive and plural form نه درکا اصل کې دا نو hide spelling errors in this document spelling error او صرف په دې document کې بلکې نه say for example abc دا مې لیکو نو په دې کې ماته دا error څه کراتا دا hide کراتا اصل کې ډیر دې کې څو کډیر چیک مارک کان کو دا اوکې کا اصل کې ډیر ها او دا grammatical error مراد مرا کا just go to proofing tools and then say for example hide grammar نو بس grammatical او زیدا چې موږ سره بیا به کار کوي ټول ها بھائی جان وړ اپشن تراشي دي نه او دا چیک مارک صرف په دې ډاکومنټ کې څه کدا you have to do it these things okay اچھا دا دې دا دغه لګو چارجر هغه چارج ختم شو کارو پس تو خیر لګي ګوره دا چې apples are eaten نه دا غشت ډیر چې په نامه افیس دي eaten by me apples are eaten by me دا کوم سنټنس دی passive دی نو مې دا چینج کا explain next sentence تلاش نام چینج کا I eat apples change boom passive sentence है active sentence apples are eaten by me बस right पे क्लिक कर मैं بدل تمدر کې I eat apples نو دا څه ډیر مونږه څنګه چې دا کې کومه داسې دي ځکه چې we can do like that